ما ته وی چې د الله پیغمبر دا کوم صحابي چې دی دا غریب صحابي نو سبا د ماسپخین مون نه پس به دی وفات کیږي زما پیغمبر ورته وفرمایل وی نکاح کې واده دله وکم د الله رسول مال څوک واده راکړي زما خو نه ګرشته او نه مې درشته او نه مې ورشته هېڅ هم نشته نو واده مال څوک راکوي واده پیغمبر ورته کې واده الله رسول ولې نه جي ولې نه قربان شم جي ولې نه کوم وایي زه خو دومره غریب یم د الله پیغمبر چې ما په ټول عمر کې چې ته خوږ شي زم نه دی خوړی چې دا خوږ څنګه شوق سره لږ سبحان الله صحابو مجموعه به لګېده یو صحابي ډېر غریب صحابي دی ډېر فقیر صحابي دی خو چې څه به یې وګټل نو لږ غونته به یې راوړه د محمد رسول الله در کې به یې واچول ورته پته وه چې دا الله سیوا کوي ورته پته و چې او که دنیا کې میلو نه شو نو زما کلکه وعده ده چې الله وي بره مې دله جمع کړي دي خزانه مې جمع کړې ده خزانه مې څه کړې ده جمع کړې الله جمع کړې چا جمع کړې ده اواز راغی چا جمع کړې ده الله جمع کړې ده محترم وایي جبریل علیه السلام راغی ما ته وی چې د الله پیغمبر دا کوم صحابي چې دی دا غریب صحابي نو سبا د ماسپخین مون نه پس به دی وفات کیږي توجه شته نبی اسلام ډېر حیران شوم وایي صحابي مې راوغوښته وی علم ورته نه وی چې سبا نه پس ته اوس که چا باندې پانسي هغه نه تپوس کوي پړی څه تېرېږي هغه یې را باندې د دنیا خوندونه را باندې بې خونده شوي دي محترم چا باندې چې د مرګ اواز وشي نو د دنیا خوندونه پې بې خونده شي ورشه وګوره د پانسۍ والا نه تپوس کوي چې پته چې په پلان کې ډیټ باندې ستا چې کوم دی پانسي ده وی نبي اسلام راوغوښته ترې نه تپوس وکړه وی ستا څه زړه کې څه دغه شته چې پوره یې کړم اوس پیغمبر ورته وایي محترم وایي د الله رسول زما زړه کې څه دي وایي زه خو دومره غریب یم د الله پیغمبر چې ما په ټول عمر کې چې ته خوږ شي زم نه دی خوړلی چې دا خوږ څنګه شوق سره لږ سبحان الله ما خوږ شي زم چې ته نه دی خوړلی د الله پیغمبر زما به څه تمنا او آرزو نو زما پیغمبر یې خوږ شي به در باندې وخورم که تا ته پته ولګي چې خوږ څنګه هغه د پیغمبر صحابه او غلامان دروغ به نه وي محترمو ښه وایي پیغمبر ورته بل څه ارزو شته د الله رسول نه چې ما په زندګۍ کې خواږه چېرته نه دي خوړلي زما دغه زندګۍ زما څه ارزو ده زما پیغمبر ورته وفرمیل وایي نکاح کې واده دله وکړم د الله رسول ماله څوک واده راکوي زما خو نه ګر شته او نه مې در شته او نه مې ور شته هېڅ هم نشته نو واده ماله څوک راکوي واده پیغمبر ورته کې واده الله رسول ولې نه جي ولې نه قربان شم جي ولې نه کومه واده خو کوم جي بخښه واده خو کومه واده خو جي کومه نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وایي ښه وایي څوک دی خوښ دي هغه ورته وایي د الله رسول څوک مې خوښ دي یا زما د ماما ده که د ترو لور دا مې خوښ ده خو زه غریب یم ما ورسره سترګې مو سره د غریبۍ د وجې نه نشم میلاولی په ما څه کوي نبی علیه السلام مبارک وایي ښه ځه اواز یې وکړه لور ته یې ولې اواز وکړه د تره لور ته وایي دا پلانکې صحابي دی تاله ورسره نکاح کوم بېنه ته پې رضای وایي چې هغې د اواز واورېده چې د پیغمبر د خولې نه اواز راغلی او د نبوت مبارکې ژبې نه دا اواز ورته لبیک یې وویل د الله رسول رضا یم د ده خو نه ګر شته او نه در شته او نه ور شته هېڅ هم نشته د الله رسول د ده ګر او در او ور خو نشته خو ستاسو ژبه ده نو ژبه قربان شم د صحابو نه ستاسو ژبه ده هغه د ما دپاره کافي ده بس دا ټوله دنیا ده زما ده چې ستاسو د لسان اطهر نه د لسان نبوت او د پاکې ژبې نه ووتل چې نکاح کې قربان شم د الله پیغمبره زه ولې نکاح نه کوم زه به ورته دا وجود ټوټې نه کړم ستا په خوله باندې نن موږ د پیغمبر په خوله باندې سم نشو کولی مړه قسم دی زه به دا وجود ټوټې نه کړم وایي نکاح ته تیاره شوه واده وشه محترمو واده وشه د ولیمې عثمان ذینورین ټول صحابه راجم ته پلانکې کار وکړه ته پلانکې وکړه او یو حلوا یې تیاره کړه په یو صحابي خوږه باندې نو نبي اسلام ورته په خپلو لاسو باندې حلوا ورکړي خوږه دې وایي قربان شم قسم دې داسې خواږه چې په لومبي ځل مې وخوړه د محمد رسول الله د لاسو نه مې وخوړه شوق سره لږ سبحان الله هغه به هم انسان چې د پیغمبر د لاسو نه ورته میلاویږي مونږ انشاءالله زموږ عقیده ده چې په حوض کوثر باندې به د محمد رسول الله د لاس نه جام ملاویږي انشاءالله عقیده ده انشاءالله الرحمن انشاءالله وایي چې دغه الوا مې خوړه ډېره مزې راکوله وایي نبی علیه السلام راته یې بوډ شي د الله رسول قسم دې که ساره پورې بوډ شه به لاسونه ستاسو یو الوای یقین وکړه جي که ساره پورې بوډ شه به صحابي وایي بس دی دا وایي پیغمبر راته چې بس دی کور ته دا وایي بس دی ښه جي وایي را روان شوم وایي کور ته رالم محترمو وایي یو صحابي مقرر کړه نبي علیه السلام چې ورشه ته به سبا د ماسپخین مون نه پس دغلته د دې کور ته اوړې راوړې نو که چېرته د ښځې د جړا اواز دې واورېدو نو راشه ما ته ووایه غوږ کې ځکه نبي علیه السلام ته خو ویلي چې ماسپخین نه پس به وفات کېږي محترم اوس توجه شته ستاسو وایي چې کله دا صحابي لاړه شپه تېره شوه محترمو صبحایي شو ماسپخین نه هم ټیم وړېدو اواز رانغې د جړه هوبلې رانلې اوس خو چې مړ وشي نو هغه کور نه هوبلې راځي جي
غوبلې راځي غوبلې محترم دا عظیمه ګناه ده قسم د ښځو اوازونه بار ورته بعضې کسان داسې ویره چې زموږ په ماله کې مړې شوي دي نو په ماله کې مړې شي نو رسا د مړي د کور مخې ته ولاړي او ښځې دا چغې وي دی ورته بار ولاړي محترم صاحب بار ولاړي دا عظیمه ګناه عظیمه څه ده ګناه بیا به ډډې ته کېږي د ښځو اوازونه خو په ځان نه پوهېږي جذباتو کې دي وایي باره اورېدم راوړېدم ما وایي چې د جړه اواز به راشي مازدیګر هم پکې واورېده ماښام شو لیکن اواز رانغی وایي چې مې وکته ماښام صحابي د محمد رسول الله دلته راغی شوک سره سبحان الله وایي حیران شوم زما پیغمبر جمله وفرمیله خدایه ستا اواز خو یو اواز دی ربه ستا اواز خو یو اواز دی او چې تا یو فیصله مقرر کړه نو هغه بیا نشي بدلېدی خدایه دا څه چلو شو تا اواز وکړه د جبریل په ذریعه باندې چې دا به وفات کېږي نو ربه دا څه چلو شو دی خو جمدی دی او زما در کې ناست دی زما رب ورته بیا جبریل لولېږه ها محبوبه ها د دپاره ما په تقدیر کې مرګ لیکلی لیکن کله چې د واده شپه شوه دی په نفلو باندې کېناسته دم دعا کوله او ښځې دعا کوله بیا روټۍ د ناوې له سپټه غوندې ولیمه روړې وه چې دا به زه په ناوې باندې خورم ورته پته ده چې غریب یم هېڅ څه مې نه یې کړی ده لږه مزدوري کړې وه پیسې جمع کړې وې چې دا پیسې زما دلته په کار نه شي نو کله به مې په کارېږي نو د واده په شپه د ناوې له خوله کې نوړۍ ورکوله نو ګویا امتحان مې په وکړه اواز راغی چې اوږې مه د 3 ورځو نه خوراک پکار دی نو د صحابي او د صحابیې دواړو ښځو وایي قسم دی زموږ نه دا ډېر حقدار دی نو هغه نوړۍ واپس پیک کړه پارسل بار فقیر له راولېږه هغه ادا ماته دومره خوښه شوه وایي قسم دی د ده ما په مال کې هم برکت واچو په عمر کې هم برکت واچو نو الله وی زم صدقې سره نبی علیہ السلام فرمای اخیری جمله الصدقه تصد 70 بابا من السوء پیغمبر جمله او فرمایل صدقه دی ورکړه 10 روپے دی ورکړه فقیر له 15 روپے دی ورکړه د خپل وسمه یو کجوره دی ولو بشق تمره د کجوري نیمه حصہ دی ورکړه چې دا به د فقیر له ورکم د سره به نیمه کما الله وی دا د ما سره احسان کړی دی او چې په مسلمانانو کې انسان یو غټ های سټیټس انسان سره احسان وکي نو هغه په ځل کې یره د دې بدله ورکوم نو تا خو الله وی ما سره احسان کړی دی نو الله خو ډیر احسن بدلی ورکولو والا دی وی قسم دی چې هغه دی ورکړه وی الله وی په عمر کې د صدقې سره په عمر کې برکت اچوم او په مال کې برکت اچوم او بل جمله وی چې انسان صدقه ورکي زما په نام باندې وی د تک بد دروازې گویا چې د بد د تک نقصان رسیږي نو او یا بد دروازې د تبندوم په یو صدقه باندې محترم اخیری یو جمله وی بس دعا کو محترم تاسو ته پته لګیږي چې زما میروس کې مدرسه ده او هغه مدرسه کې ما اوسه پورې صرف د اودسونو ځای جوړ کړی دی یو مې غسلخانه جوړه کړې ده د اوبو فټینګ مې کړی دی د بجلی نیم پاتې دی یو کمره مې پکې جوړه کړې ده د دویمې درېمې کمرې انتظام دپاره ما اعلان وکړم مخکې ملګرو ته مې ویلې په دې کې کیدای شي مجلس کې کسان ناسي ما سره ډېر مخکې نه دا کړی هغه ما لږ غوندې پنډ جمع کړی دی نو شروع کوم په مدرسه باندې دوباره الحمدلله لږ لږ په مزه مزه پې کوم څه پیسې را سره مخکې نه جمع دي یو ملګري تاسو به پیژنئ دا سمیع الله جی صاحب ډرای فروټ والا ډېر احسان یې کړی الحمدلله د هغه پیسې را سره اوسه پورې پرتي ډېر مخکې را کړي خو اوسه پورې را سره پرتي نو اوسه پورې سامان مو برابر کړی خو د خښتو ضرورت دی 5000 خښتې پکار دي 5000 نو اوس تاسو وګورئ چې کوم کسان داسې 10 افراد پکار دي چې هغه 1500 خښتې اغوستی شي داسې څوک شته دا خو بیا ډېرې ګرانې خیر دی نیمې به کوو څوک داسې شته چې هغه وایي زه خښتې علم مدرسې له او زه په خپله پیسې هم نه علم زه به درته وښیم نو ټرالي به ډکه کړې هلته به یې واړې داسې هم خوښه ده پیسو والم نه یم چې چانده غواړم چاندې ماندې نه غواړم محترم داسې هم خوښه ده معاذ سره جمع داسې څوک شته بیا که دلته دې مجلس کې نشي ویلی او ځان له ماته ویلی شي نو خیر دی بره راشي 500 منلی شي وایي 200 خښتې په ریړه کې لوډر کې راوړی شي منه 200 راوړو خیر دی انشاءالله یو خښته دې ولګېده مدرسه کې زما رب وعده کړې ده تا قیامته پورې نبي علیه السلام اخري جمله نبي علیه السلام وایي 3 څیزونه انسان چې مړ شي نو 3 ته باقي پاتې کېږي نمبر 1 علم نافع چې علم نافع دی وکړو د هغې نه خلکو ته نفع رسېده محترم نو ستا د وجې نه یو طالب العلم په دغه مدرسه کې تیار شو نو ته مړ یو قبر ته ستا اعمال در رسیږي هغه طالب العلم په ذریعه یو حافظ قرآن جوړ شو پروژه کې قرآن یو وورو الله دا ستا دپاره د جنت ټکټ ګرځولی دی محترم نمبر 2 اولاد صالحه اولاد صالح ته پرېښوده په دنیا کې دا تا پسې دی او نمبر 3 صدقه جاریه الله دې موږ په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه والحمد لله या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह
کا